بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د پروردگار عالم چې بخون کې او مهربان دی. په لګونو په کروڑونو درود و سلام په نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې. مینوالو زبا د نننی پروګرام شروع د علامه اقبال د مصری نه وکم چې زرانم هو تیه مټی بڑی زرخیز ہے ساکی. مینوالو نن مو سره په سټوډیو کې یو داسې شخصیت ملمه دی چې زمونږ ډیر ملګری کېدای شي د هغوی د کار نه د هغوی د ادبي خدماتو نه خبر نه وي او ښکاره ده چې کوم ملګري په اف ام باندې موجود وي، اف ام نشریات اوري، نو هغوی به ضرور چې کوم دی نو هغوی پیژنګلو کېږي. زما اشاره ده تاسو مخې ته زمونږ د خوږ ملمه ناست دی سیول انجینیر دی د پیشې په لیاز سره، نو هغې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې د هغوی تعلیمي استعداد څه دی او هغوی کوم ویژن لري. جناب فاروق نواز فاروق صاحب د کډي کلي سره د هغوی تعلق ته چې موږ هغوی ته په خپل پروګرام کې په خیرالی وو. ډېره ډېره مننه. شروع کوم د الله په نوم چې بخونکی او مهربانه دی. په ټول نه مخکې د خپل ټي وي ډېره ډېره مننه او شکریا ادا کوم، خاص طور باندې ظریف خان صاحب او ستاسو ډېره مننه چې تاسو مالا موقع راکړه. مننه کوم جی. مینوالو یو تفصیلی تعارف خو به کېږي وخت سره سره، خو ډېره چې کومه عجیبه خبره زه تاسو ته کوم، زما مخې ته 3 کتابونه پراته دي. یو دی اداس چهره، اداس آنکھیں، ستړي ارمانونه او کاش تم سمجھ پاتے. دا 3 واړه شعري مجموعې دي. خورم نواز خورم صاحب فرغ نواز فاروق صاحب ساری معذرت سره هغه چې کوم دي نو هغه د پښتو او د اردو دواړه قسمه شاعري هغه کوي. د دین علاوه په اف ام 94 باندې هغه یو پروګرام کوي رات کناره په نوم باندې ډیر مشهور دی. هغه یو شوم چلیږي 2 غنټه. د هغه نه علاوه کومه مخکوم د هغه هلي زلی وګورو نو هغه چې کوم دی په ثوابای کې یو د اردو ژبه د ادب یو تنظیم دی الکای ارباب ذوق ثوابي د هغه صدارت هم چې کوم دی نو هغه فاروق صاحب سره دی. فاروق صاحب شروع د دې ځای نه کوم چې تاسو کوم علمي خدمات دي، ادبي خدمات دي، ظاهره دا چې هغه دوره ریکګنایز دي چې په هغه باندې مونږ ته د وینا د کولو ضرورت نشته. خو زمون کم مینوال چې تاسو په اولنی ځل باندې ویني تاسو هغه ته د دې خبرې لګ وضاحت کوي. تاسو په شاعرۍ باندې چې کومه شعري خدمات استاد په هغه باندې یو مقاله هغه لیکل شوی و. مینوالو د فاروق صاحب په شعري خدماتو باندې یو مقاله لیکل شوی دا. هغه مقالې مقصد چې کوم هغه وانت تاسو پوهی چې کوم خلک پی ایچ ډی کوي یا ایم فیل کوي یا په برازي نو هغه ته یو ټاپک ورکړي شي. دا په ثوابای کې رومبني شخصیت ته چې د چا په ادبي کار باندې مقاله لیکل شوی دا. سر تاسو زموږ د مینوالو ته دا وایي چې دا مقاله چا لیکلې ده او څنګه لیکلې ده او دې باره کې لږ کې پیژنګلو جوړ کړي. د حواله سره خو به زه دا خبره وکم چې زموږ د ثوابای وومن یونیورسيټي ده هغه کې ډاکټر تحسین صاحبہ چې کوم د اردو ډپارټمنټ هیډ ده نو هغه دا ټول کاوش ته دا غي مهنت ته او پدې زموږ په پښتونخوا کې او په خاص قرباني په ثوابای غونډه کې علاقې کې لومبي ځل چې کوم د اردو ډپارټمنټ په یونیورسيټي کې جوړ شوی دی. برانچ مخکې نو علاقه دی نو هغه نه پس دا دغه چې کوم د سټوډنټس اډمیشن اغسته نو دا غي د پاره اصل کې د مقالې ترتیب به شروع کېدو د ایم فل نه، خو د ایجوکیشن ډپارټمنټ طرف نه دا د ایم ای نه دا مقاله لیکل شروع شو. نو په هغه کې د هغه فوکس په هغه شخصیتو باندې و چې کوم د چا تعلق خاص طور باندې ثوابای سره. جی جی. نو اصل کې زما خو د اف ام په ثرو باندې خلکو سره یو کنیکټیویټي وا یو رابطه وا په دغه بابت کې چې دنو د ټریس کم او ما سره د رابطه وکړه. مقاله لیکلې دا زموږ د زیدي یو ډیره تکړه جنای ده چې ماستر کړی دی او دا غینوم د مهوش نعیم خان. مهوش نعیم خان جی.
او د دې سرپرستی چې نن هغه ډاکټر تحسین صاحب چې نن هغه کړی دا کم و بیش په 120 صفحاتو باندې مشتمل ده چې په دې کې څلور بابونه دي په هغې کې سوانح عمري د ژوند حوالې سره بیا د شاعرۍ فني جایزه بیا د شاعرۍ فکري جایزه او بیا د هغې سم اپ چې کوم اخره کې رایټر خپل یو د هغې نچوړ راوباسي نو ډېر غټ کار شوی دی او زه یقین لرئ چې زه په دې باندې د محوش نعیم خان او ورسره د ډاکټر تحسین صاحبه او په تیره د وومن یونیورسټۍ ډېر زیات شکرګزار یم چې دوی مال دا موقع راکړه او مال دا اعزاز راکړه نو دې نه غټه خبره زما په خیال چې بلې نشته. بالکل جی تاسو هغه یونیورسيټي یو قسم لا ریکګنایز کړئ هغه تاسو هغه علمي خدمات ته چې کم دین یو قسم له خراج تحسین پیش کړو. سر سوالونه ډیر دي چونکې دا فرست ټایم داسې وشو چې په پښتو ژبه کې یو سړی مخې ته داسې راغلو چې هغه اردو کې هم شاعري کوي پښتو کې هم کوي. مونږ سره پښتو ژبه کې یو شاعر احمد فراز زما ډیر د خوښ شاعر او که زه وایم چې د ټولو نه زیات شعرونه ماته چې یاد دي نو هغه د احمد فراز دي. سر تاسو دا وایي چې تاسو اردو طرف ته څنګه لاړئ اردو شاعري چې کوم ده تاسو د چانه انسپایري او کنه د دې نور څه وجوهاتو چې د غیر وجه تاسو چې کوم ده نو اردو لیکل شروع کړ. د اردو شاعرۍ حواله سره ټول نه غټه خبر ده چې زما سٹارټینګ تعلیم ایجوکیشن چې کوم نه هغه راوړل پندای جی جی پندای زما والد سے وارمی کې واغ ټایم او مونږه التنه د زما د ایجوکیشن ژوند چې کوم سفر دی دا د پندای نو ما باندې اصل کې د اردو د ژبې یو قسم هغه چھاپ یا زما انداز بیان یا زما د لفظونو چې کوم فلو نو هغه سره کنیکټیویټي ډېر زیات عمله تاسو چې په کله اردو یا پنجابي به مو وینو چا بدانه وي چې پښتون دی. بالکل زه تاسو ته یو وړاندې کې واقع دی کوم ما تر دې پورې چې مونږ کلی ترالو 93 کې زما والد صاحب آرمي نه ریټایر شو او مونږ چې کلی ترالو نو مونږ دومره د پنجاب په ماحول کې یا په غیجه کې مونږ دوره زیات اغلی شو چې دل ترالو نو زه په لار کې لیدم نو مور سره تم نو ما لار کې میخ وکړه جی جی نو ما ته وو وردا کې دا پته وي ته هنس کوي او ما ته په پښتو کې د دې علم نو چې دیتا په پښتو کې سوي جی نو مور مې ډېر خواندلو ما ولکه دا صرف په دې بنیاد باندې وام چې د اردو سره زما غرشته یو قسم د ماشوموالي نه ده جی جی نو په هغې وجه باندې ما ته د خپل اظهار خیال یا د خپل سوچ او فکر په کاغذ باندې منتقلول چې دي نو هغه په اردو کې ډېر اسان لګي جی جی خپل زړه خبره ډېر په اسانۍ سره او ډېر په روانګۍ سره په اردو ژبه کې کولی شي. خو دې سره سره لکه پښتو ژبه هم زما ډېر زیاته نږدې په دې ده چې هغه مورنۍ ژبه ده جی بالکل مورنۍ ژبه کې لیکل هیڅ قسمه څه ګران دي ځکه چې هغې کې مونږ ته ډېر څیزونه واضح دي ډېر څیزونه کلیر دي کلیریفای دي نو بیا د هغې نه بس د پښتو ژبې ته هم رالم اوس دا سلسله پښتو او اردو چې کوم سوچ کوم ژبه کې راشي نو هغه سوچ مونږ هغې ژبې ته ورواړو. بالکل جی دا ټولې ژبې زمونږ ژبې دي دا زموږ د وطن ژبې دي دا ټولې خوږې او درنې ژبې دي. سر مونږ دا پوښتنه هم کوو چې په اردو شاعرۍ کې که مونږ ذکر وکړو د غالب نه شروع کړو میر تقي میر ته راشو که مونږ بیا لاندې راځو او ظفر علي خان ته راشو که مونږ نور لاندې راځو علامه اقبال ته راشو که نور راشو مونږ نو مونږ پروین شاکر ته راشو یا مونږ احمد فراز ته راشو هر نوم ځان له یو اکیډمي ده. سب تاسو په خپل چې کوم تاسو را سفر دی د اردو ژبې تاسو په ادب کې په شاعرۍ کې اردو ادب کې تاسو د چا نه زیات متاثر یې؟ زمونږ په اردو ادب کې دوه قسمه دغه دي یو نثري ادب دی او جی جی شعري نو زه به لومبې د شعري ادب خبره زه کوم چې زما هغې سره ډایرکټ رابطه ده جی جی په شعري ادب کې هم بیا موږ سره دبستان دهلی او دبستان لکھنؤ چې کوم موږ په ایم اے پی اوس کې پڑھاویږي جی جی نو په هغې کې مختلف شاعران دي لکه بایق غالب دی میر تقي میر دی خواجه امیر درد دی داسې ډېر بلا غټ غټ نومونه دي په هغې نومونو چې زه چا نه انسپایر یم نو زه خپل ځاني د داغ دهلوي نه ډېر زیات داغ دهلوي نه نو جی داسې داغ دهلوي یو شعر به مو وایي چې د مینهوالو ته اندازه وشي چې داغ دهلوي اوس وکړه. داغ دهلوي یو ډېر مزدار شعر دی چې داغ آنکھیں نکالتے ہیں وہ داغ آنکھیں نکالتے ہیں وہ
उनको दे दो निकाल कर रान. اوه ډیر زبردست مینوالو اندازه به تاسو لګولې د دا شعر کم لیول دی جی دې پلیز سره بیا مخکې چې موږ راځو موږ سره بیا جدید ادب راځي چې پای کې احمد فراز، حمد اسلام مجد، پروین شاکر، سمینا راجا، داس ډېر غټ غټ نومونه دي جی، چې جی. هغه زما ذهن نه اوس تقریبا لکه ډېر وخت کې یاد نه ماته، خو دا غټ غټ نومونه دي. په دې کې زه چې په شاعرۍ کې یو شخصیت ګورم چې زه د هغه وارث یم ځکه چې په شاعرۍ کې هر انسان د چا نه چا وارثي قبلوي. جی، چې جی. څوک په پښتو کې رحمان بابا تصوف کې نو هغه ته خپل مشر او یو وارث ګڼي ځان. زما په نظر کې زه د خپل سوچ مطابق چې ګورم نو زه احمد فراز انتهایی انسپایر یم. دا څه وجه ده چې زموږ سوره ینګسټر دی هغه د احمد فراز نه ډېر زیات انسپایر دی دې وجه څه ده؟ د احمد فراز کمالات په شاعرۍ کې ډېر زیات دي، د دې نه څوک انکار نشي کولی. خو د احمد فراز زما په نظر کې چې څه دغه دی نو یو خو د هغې شاعري داسې شاعري ده چې څوک یې هم پړاوی اسانه داسې لګي چې دا زما د زړه اواز احمد فراز په خپل لفظونو کې لیکلی. بل خبردار چې د هغې په جانان کې غم روزګار کې او په غم جانا کې په دواړو کې یو عجیبه شان انقلاب دی. او شاعري داسې ده چې لکه شعرونه چې څنګه بنده پړاوی نو په ذهن کې لکه کیني. بلې هغه انداز ډېر زیات سلیس دی او ډېر ساده لفظونه استعمال کړي دي او د یو عام سړي سمجھ کې راځي اب کې تجدید وفا کا نہیں کا جانا بالکل جی یاد کیا تجھ کو دلائے تیرا پیما جانا نو ډېر ښکلی ساده انداز دی دا. ډېر ښه شعر راته یاد شو چې جی جی بس یوں ہی دیکھ کے موسم کی ادا یاد آیا کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا ډېر زبردست دی. نو د فراز صاحب چې موږ ګورو هغه یو پښتون د کوټ سره د هغې تعلق نو موږ چې فراز صاحب ګورو د هغه شاعري چې ګورو نو په هغې د پښتو رنګ نه دی غالب یا خو هغه دا وجه هغه ټول عمر چې کوم دی نو لکه د پښتونخوا نه بهر پاتې شوی دی یا خو دا یو اثر خو د هغې نه علاوه چې موږ هغه ته ګورو نو هغه ستونزې راغستې دي د معاشرې هغه ستونزې راغستې دي هغه یې جړلې ضرور دي خو د هغه انداز هغه نه دی کوم چې زمونږ د پښتونخوا د شاعرانو دی. دا یو بنیادي فرق مونږ د هغې په شاعرۍ کې کتلی. تاسو سر په دې څه تبصره کوئ ځکه چې تاسو خو د هغې فین یې؟ بالکل زه دې حوالې سره دا وایم چې لومبۍ خو دا چې احمد فراز حوالې سره که موږ د هغې ژوند ته ګورو نو هغې لومبي ابتدایي دور چې کوم دی نو زیات په ایجوکیشن لحاظ سره په پېښور کې تېر کړی جی جی ځکه چې هغې د پېښور یونیورسټي نه ایم اے کړی دی او د هغې نه پس بیا ریډیو سره هم تعلق هغې د پېښور نه بیا هغې نه پس هغې اسلام آباد ته تللي دي. خو د احمد فراز په اردو ژبه باندې چې کوم کمانډ دی کوم هوډ دی نو د احمد فراز حوالې سره دا ویلی شي چې احمد فراز به کله شعر وي نو اهل زبان به هم چې کوم حیرت کې مبتلا وي ځکه چې د هغې اردو ژبې باندې کمانډ ډېر زیات دی. دې کې د هغې مطالعه هم شامله ده، دې کې د هغې سوچ فکر هم شامل دی ځکه چې بعضې څیزونه انسان ته بای برت میلاوېږي پیدایشي جی جی لکه ځکه پیدایشي څیزونو کې دا کمال دا دی چې دا د مالک ډایرکټ یو دی دا په کوشش باندې نه راځي په کوشش باندې په هغې کې نکار ضرور راتلی شي خو هغه څیز چې کوم محور دی هغه محور نشي حاصلی بالکل. نو د احمد فراز سټډي هم ډېره زیاته ده. بل د هغې بیا د انګلیش ادب سره هم ډېر زیات اټیچمنټ و د هغې تراجم هم ډېر زیات موجود دي. نو بل د هغې ناسته پاسته بیا د فیض احمد فیض غونډه کې لیکوالان سره چې دا د پاکستان د اردو ادب موږ دې ته پیروي ویلی شو کریم ویلی شو بالکل. بل دی کې یو کمال به تاسو ته زه دا ووایم دا زما اورېدونکي او کتونکي به ګوري چې تاسو په تاریخ په پاڼو کې وګورئ چې پښتون کم ځای هم دی او هغه کم څیز ته هم لاس اچولی دی نو هغه په هغې کې یو کمال ته رسېدلی ټیلنټ شته ټیلنټ ډېر زیات دی پښتون کې پیدایشي طور باندې الله تعالی طرف نه دا یو دین دی مالک طرف نه یو دین چې پښتون دی دا یو خاصه ورکړې ده که دی په اسلامي نقطه نظر باندې مخکې تللی دی نو بیا ته کې ډېر غټ غټ شخصیات پیدا شوي جی جی که دی په شاعرۍ کې تللی نو احمد فراز که دی په ادب په نثر کې تللی دی نو اشفاق احمد لکه دا هغه خلک دی چې دا د پاکستان پہچان دی جی جی بالکل. او چې کوم ځای هم پښتون دی او هغه په سکس کې هم محنت کړی دی نو د هغه ثاني زما په نظر کې چې دغه دی نو هغه شان سر یو سوال دی ځای زما ذهن ته یو بل راځي
مونږ چې د احمد فراز شخصیت ته وګورو نو ظاهره ده چې د هغه شخصیت دومره هماګیر دی په دې وطن باندې چې داسې څوک نشته چې هغه به نه پیژني یا به هغه سره مینه نه کوي. خو کومه پذیرایي چې هغه ته په پنجاب کې یا د پښتونخوا نه هغه طرف ته په سند کې، کراچۍ کې، لاهور کې هلته میلاو شوې ده، هغه زمونږ خپلو پښتنو کې هغه ته هغه سند نه میلاو شوې ده. تاسو مونږ ته دا خبره وکړئ چې داسې ولې کېږي، یعنی ګو چې هغه په اردو کې شاعري کوي خو دی خو هغه د دې ځمکې د دې خاورې دی بچی دی او هغه دومره ټیلنټډ دی چې ټوله دنیا هغه مني. چېرته چې څوک اردو وایي هغه مني او وایي چې دا دی. زمونږ د خلکو ته څه داسې مسله ده چې مونږ احمد فراز نه شاعر ګڼو نه د هغه باره کې مونږ څه ذکر کوو. اصل کې د دې سیز زموږ په معاشره کې انتهایی فقدان په دې دی چې څه خو زمونږ د ژوند معاملات او هلې ځلې داسې دي چې په هغې کې د کریټیو ورک لږ ستاینه کمه ده. تاسو خپله وګورئ تاسو کوم کار شي. ظریف خان ته که زه ګورم نو زما او ظریف خان کم و بیش 10-12 سال رفته د 10-12 سال نه دی چې کوم لار را تېر شوی دی نو که زه به نفس نفیس دسره موجود نه یم د سوشل میډیا په توسط باندې او د نور داسې میډیا په توسط باندې د هغې نه خبر یم خو چې کم پذیرایي یا کم شهرت یا کم مقام ورکول پکار دا زه ډېر په افغان سره وایم چې هغه نه دی میلاو شوی. نو چې دا د یو لوکل ایریا یو شخصیت سره داسې سلوک دی نو بیا انټرنیشنل شخصیت سره بسي. او بله دا چې احمد فراز خبره که کوم نو زموږ معاشره کې اکثر دا خبره کېږي چې د پنجاب نه تعصب. زه دې دا کې دا سوال کوم چې که د هغوی تعصب احمد فراز هغوی ولې خوښوي؟ بل خبرداره که د هغوی تعصب دی نو رحیم ګل په ناول په دنیا کې هغوی ولې اکسپټ کوي؟ د اردو په ادب کې که هغه د پنجاب دی او که هغه د کې پي کې دی په هغې په پریویس کې د جنت کی تلاش بیا کم ځای مقام دی چې هغه شامل دی. ولې هغه شامل دی؟ پکار دی چې یو پنجاب لیکوال په هغې کې شامل کړی دی خو نه د دې مطلب دا دی چې هغوی سره د ټیلنټ هغه قدر موجود دی چې کم ډېر په افسوس سره وایم چې زموږ خلکو سره نشته. تاسو وګورئ په مشاعرو کې دروند شعر، خوږ شعر، ښه شعر هغوی ته دا نه میلاوي. مله هغې باندې خلک پوهېږي نه باندې د خلکو سوچ فکر هغه ځای ته نه رسېږي. زموږ خلک په تربګنۍ کې، په دشمنو کې، په داسې څیزونو کې خپل ژوند بانډه کړی دی چې کریټیویټي طرف ته او دې څیزونو ته د خلکو پام چې ځي نو د ژوند اخرنۍ پیړۍ ته رسېدلي. بالکل جی. مونږ چونکې دا خبرې مونږ پښتو شاعرۍ باندې به هم کوو، اردو شاعرۍ باندې چونکې خبرې روان دي نو ما ته د فیض احمد فیض یو څو شعرونه رایاد شو. فیض صاحب ډېر لوی شاعر و. زه چې اوس هم د هغه شعرونه ګورم نو ته یقین وکړه داسې ویښته را باندې ودرېږي ځکه چې د هغه په شعرونو کې یو عجیبه غوندې کې میسج دی چې کوم خلک په هغې پوهېږي نو هغې باندې د هغې ډېر زیات اثرات وي. خو هغه خبرې دومره ښکلې به کولې، دومره مزېدارې خبرې به وې د هغه چې هغه د سړي نه هېرېږي نه او د مازغو نه نه وځي. هغه وایي چې وہ لوگ بڑے خوش قسمت تھے، وہ لوگ بڑے خوش قسمت تھے جو کام کو عشق، جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے. ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام الجھتا رہا، پھر آخر ہم نے تنگ آ کر دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. نو مینوالو خغ شعر هغه په اردو کې دی که په پښتو کې دی که په هندکو کې دی که په انګلیش کې دی، دا ښه شعر چې دی نو دا یو سرمایه ده. موږ له دې قدر کول پکار دي. سر ستاسو چونکې 2 کتابونه په دې موضوع راغلي دي، اداس چهره، اداس آنکھیں، او د اردو حوالې سره خبره کوم او دا ستاسو چې د اخیری په 2016 کې کوم کتاب راغلی و کاش تم سمجھ پاتے. سر د دې مجموعه باندې تاسو موږ سټډي لمر اړې موږ به دا وګورو. موږ ان شاء الله خپل ادب سره ډیره مونږ د دې نصر د مینوالو سره اصل غو د شریکوي چې دای ته هم اندازه دا ولګي چې څنګه زمونږه د دې خاورې پښتانه چې اکثر واپس خلک خاندي وي د اردو نشي ویلې نو تاسو ته موږ دا خو چې اردو ویل خو پرې دی د اردو شعر چې کوم دی هغه څنګه وایي نو تاسو مینه ده جی جی او ما د اردو شعر د یو شاعر یاد شو تبھی تو میں محبت کا حوالاتی نہیں ہوتا تبھی تو میں محبت کا حوالاتی نہیں ہوتا
यहाँ अपने सिवा कोई मुलाकाती नहीं, नहीं ढेर जबरदस्त जी। और अब इस बात पर भी मुझसे मेरे यार उलझते हैं, और अब इस बात पर भी मुझसे मेरे यार उलझते हैं कि मैं हर बात सुन लेता हूँ, जज्बाती नहीं, जज्बाती नहीं होता। نو د دې کتابونو نه خو ډېرو ملګرو به شعرونه اورېدلي ومي پړاو کړي به ومي، خو زه وایم چې د را روان چې کوم کتاب دی چې چاله نه لري لیدلی، ها مطلب دا چې ستاسو پایپ لاین کې نغر روان دي دوه کتابونه، اردو مجموعه او یو د پښتو مجموعه، یو د پښتو دواړه یو ځای ځکه دا پټلی په شانته بوزم چې اکثر په دې معاشره کې به ما باندې یو ټپه ولګي و چې دوم ورنه چې به پرېښوده، ښه جي، نو زه هغه قرض په ځان پرېښودل نه غواړم. جی جی دا زما د مینوال سره واده ده چې د اردو کتاب راځي نو د پښتو تحفه به ورسره هم راځي، لازمي به ورسره یا به موږ داسې وو دی ته به په دې بل انداز کې وو چې کله زما د پښتو کتاب راځي نو یو به ورسره د اردو هم راځي. بالکل صحیح خبره. یو څو شعرونه شریکوم مینوال سره جی جی په دې دغه باندې چې انشاءالله ستاسو به خوښ شي چې بند مٹھی سے نکل جاتے ہو، بند مٹھی سے نکل جاتے ہو، حد کرتے ہو، حد کرتے ہو، بند مٹھی سے نکل جاتے ہو، حد کرتے ہو، ہم کو باتوں سے ہی بہلاتے ہو، حد کرتے ہو. واہ واہ جی ډیر ښه دی. اور جسم کی ایسی مہک جو مجھے پاگل کر دے، جسم کی ایسی مہک جو مجھے پاگل کر دے، جی بن کے خوشبو مجھے مہکاتے ہو، حد کرتے ہو. حد کرتے ہو. اور دیکھیے زما د خوښ شعر چې کیا کہوں کون سا جادو ہے تیرے ہاتھوں میں، کیا کہوں کون سا جادو ہے تیرے ہاتھوں میں، میرے بالوں کو جو سہلاتے ہو، حد کرتے ہو. جی دا به بیا وای ډیر ښکلی شعر. کیا کہوں کون سا جادو ہے تیرے ہاتھوں میں، میرے بالوں کو جو سہلاتے ہو، حد کرتے ہو. اور جانے من ایک گھڑی دیکھ کے دل دکھتا ہے، جانے من ایک گھڑی دیکھ کے دل دکھتا ہے، چھوڑ کر جب مجھے گھر جاتے ہو، حد کرتے ہو. اور آخری شعر سے اب تلک پورا کوئی بھی نہیں کر پائے تم، اب تلک پورا کوئی بھی نہیں کر پائے تم، خواب پھر بھی مجھے دکھلاتے ہو، حد کرتے ہو. ډیر خوندور جی. بلکې موږ به دا وو چې تاسو جی فاروق صاحب تاسو باره کې وو چې حد کرتے هو ډیر زبردست. مینوالو تاسو وکتل چې زمونږ د پښتني ځمکې کې چې کوم ما تاسو څنګه د اقبال غړومبنۍ مصره وي هغه ما په دې حواله سره وي چې کوم خلک اکثر پښتنو پورې خاندي چې د اردو نشي ویلې او د کاکې کې نشي ویلې او د دانش کولې د لهجه چې کومه لاسه او ډرامو کې ورپسې اکثر چې کم دینو ملنډي کیږي او ټوکی وشته ورپسې کیږي خاندي. دا تاسو مخې ته ناست دي، دا پښتون دی، د دې کډي کلی دی، دې ځای کې چې کم دینو تاسو مخې ته او تاسو د دینه بعد بل زه ان شاء الله د دې د پښتو چې کوم شاعري دا هغه هم تاسو مخې ته راوړم، تاسو ته دا غي حواله سره هم د خبرې کوي سره جی. بخنه غواړم دا د پښتو او د ملنډو حواله سره جی جی ډیر زکله کله سوچ کوم نو ډیر زیات خفه پشم. افغان وجه دا ده چې افسوس مونږه د دې سوشل میډیا په توسط باندې یا د الکترونیک میډیا په توسط باندې زمونږ سباز پښتون د پښتون داسې سیره خلکو ته مخې ته کړه جی چې نن پښتون په ایرپورټ ځي نو هغه ته دا احساس کېږي چې زه پښتون یم. جی جی بالکل. که هغه اسلام آباد ته لاهور ته کراچۍ ته هم ځي نو د هغه ټوپای د هغه ګیره د هغه بریتونه د هغه واسکټ د هغه دا یو ثبوت پیش کوي چې دله به تلاشي اخلي. جی جی دا ډېر افسوس مقام دی او زه وایم چې دا کسان د دې خبرې قابل چې دی ته د دې سزا میلاو شي ځکه چې د پښتون څیره کم از کم داسې نه پښتون یو طرف ته که احمد شاه ابدالي دی نو بل طرف ته اشفاق احمد هم دی، بل طرف ته هغه احمد فراز هم دی، بل طرف ته هغه نور داسې غټ غټ نمونه چې اصل سیره د پښتون دا ده. د پښتون دا سیره هرگز نه ده چې هغه د کلاشینکوف، هغه د ټوپک، هغه د تماچا په ترخ باندې په لاس باندې په اوږه باندې ګرځي. دا سیره نه ده. نو اسی خپله کې خبره کوو دا سیره چې د پښتون دی وخت کې کومه دنیا ته ښوولی شي. تاسو څه ګڼئ په دې کې د ادیبانو زیات کردار دی
په دې کې د میډیا زیات کردار دی، په دې کې زموږ د سیاسي مشرانو زیات کردار دی، په دې کې د چې موږ ته هغه مغربي استعمار او د هغه کردار دی. تاسو څه ګڼئ د دې ګناهګار څوک څنګه پښتون خو ساده سړی دی هلته خو داسې خبرې نه وي د دې ګناهګار زما په نظر کې لکه چې انسان کې خپل غلط دیني او خپل هغه سم اوس دا نه ګڼم چې یو معاشره یا یو کلچر ستا په ذات باندې افیکټ کېږي. جی د پښتون کلچر د پښتون ثقافت انتهایی مضبوط دی. خبر دا ده چې د اردو محاوره ته وایي گھر کا بھیدی لنکا ڈھائی. جی بالکل دا زما د دې کور د دې خلکو مسله ده. جی په دنیا کې زر زن او زمین چې کوم دا فتنه ده جی بالکل دا د حدیث پرانا کې هم ثابته ده او دا د اقوال په معاملې کې هم ثابته ده. جی جی چې کله په ادب کې پیسه راشي، چې کله د ژوند په معاملاتو کې پیسه راشي، نو په هغه ځای کې د خپلو خلکو سیرې بیا ډېرې ګډې شي. ډېرې ګډې وډې شي. نو تاسو دې د باره کې څه ګڼئ چې لکه مونږه بحیثیت قوم ځکه چې مونږ اول دا وایو چې مونږ پښتانه یو او د پښتني مفادات چې دي ډېر زیات زموږ لپاره اهم دي. بیا دا وطن ټول زموږ دی، دا پاکستان ټول زموږ دی. مونږ دا وایو چې مونږ یو طرف ته ګیلې خو کوو چې را وطن کې چې کوم دی پښتون ته هغه مقام نشي ورکېدی کوم چې د ده حصه ده، کوم چې د ده حق دی. خو بل طرف ته چې کوم د ده پکچر دی هغه ډېر زیات بدرنګ هم دی. دې کې مونږه له څه کول پکار دي. پرونو مونږ په دې باندې یو خبره کړې وه چې زمونږ کم اوورسیز ته زمونږ پښتانه راځي سپیشلی نو هغه چې کوم دی نو خپل ټرن آوټ د هغې هغه دغه چې دی نو دومره بدرنګ وي هغه جوړ کړی وي کوچ یې بهر روان وي، یعنې په بوجای کې چې کوم دی نو سامان اچولی دی حالانکې یو بیگ دی له اخیستی شي یا دغسې چې کوم دی نو هغه د کوره که راځي نو هغه خپل ډریس چې کوم دی هغه پراپر نه وي کړی یا ټریمینګ شو د ګیرې ځان ویښتو ډېر معاملات دي. نو هغې د وجې نه یو ګنده پکچر دي. تاسو څه ګڼئ، تاسو څه پیغام ورکوئ چې څنګه به سمېږي؟ دې کې د سمېدو خبر داسې ده چې زما د ژوند خپل ځاني زما یو سوچ دی. زه وایم چې کله اهل خلک مخکې راتلل پرېږدي نو نااهلو ته مقرر شي. چې زمونږ په معاشره کې چې کوم اهل خلک دي هغوی خاموشه دي. د هغوی خاموشي اصل کې د دې بربادۍ سبب دی چې تر څو پورې هغوی مخکې نه دي راغلي، هغوی خلکو له اویرنس نه ورکړی، هغوی خلک ایجوکیټ کړي نه دي، هغوی خلک په مینه پوهه کړي نه دي. تر هغې پورې تبدیلي یا چینج راتلل دا به هسې یو نو جي دا خاموشي ولې ده لکه دا خاموشي د دې هم په خپل بیا ډېر وجوهات دي. ځکه چې خاموشي اصل کې په دې ده چې موږ په خپل ذاتي ژوندونو کې دومره مبتلا شوي یو چې زموږ د ذهن نه د اسلامي نقطه نظر په بنیاد باندې ټول څیزونه وتي. د اسلامي نقطه نظر په بنیاد کې زه ګورم چې ما ته یو سړی لار بندوي نو زه به ورته لار کولاوم. دا زما د پیغمبر زما د نبي حکم دی. دا د هغه د ژوند لار ده، دا د هغه د ژوند طریقه ده. دلته مسله دا ده چې ما ته څوک لار یو ځل بنده کړي نو زه هغه ته د ژوند ټولې لارې بند کړم. هغه بغض، هغه کینه، بل ما ټولې دنیا کې خپل ځان دا مشهور کړی دی چې بھائی پښتون تباه دی، پښتون ورک دی، پښتون فنا دی. زه سوچ کوم چې پښتون کوم ځای فنا دی؟ پښتون خو یو داسې قوم دی چې هغه ټول منفرد دی. که بالفرض مونږ په خپله دا وو چې مونږ تباه یو، مونږ برباد یو، نو مونږ به څنګه خلک تسلیم کړو؟ چې بالکل له خپل تشخص ولرو چې ټول پکار دی. جی جی زمونږ هغه د خودي هغه لیول چې کوم دی نو هغه دې ځای ته راوستل دي چې مونږ بل انسان ته بل قومونو ته دا وښایو چې بھائی اصل پښتون زه یم. جی زه به دا ټول څیزونه په خپل ځان لومبې ختموم نو هله به نور خلک مانه سبق اخلي. خو دې ځای کې مسله دا ده چې هر سړی وایي دی د ښه شي لومبې نو هله به زه ښه کېږم. مطلب دی چې مونږ یو داسې معاشره کې اوسو چې هلته کې هر سړی د ځان نه یو فلسفي خو ضرور دی، بل ته خو ګوته ضرور نیسي، خو خپلې اصلاح کولو ته هېڅوک هم تیار نه دی. الله پاک دې رحم وکړي په دې دغه باندې. سر تاسو یو پروګرام به چلېده د FM 94 نه، زما خیال رات کنارې او د شپې به 12 نه تر 2 بجو پورې زما خیال دی پروګرام عام طور سره کېده. 10 نه تر 12 نو چې تاسو به کور ته تلئ تقریبا یوه به شوه. لومبۍ خو راته سر دا خبره وکړئ چې تاسو به دومره ناوخته کور ته تلئ نو چا خو به درته سوي نه؟ نه چا راته سویل نه دي. زما اماجي ته الله دې ولې ژوند صحت ورکړي. زه یو خبره کوم چې د هر انسان د ژوند عمارت په څو ستونو باندې ګاډ دی. زما د ژوند 4 ستونونه دي چې یو ستون اوس په هغې کې موجود نه دی. یو زما نیکه زرنواز خان حاجي صاحب، یو زما اماجي د مور، یو زما خپله مور او یو زما والد صاحب. جی زما
اما چې دا هغه سره چې سره زما فکر نو دوره زما خپل مور سره نه دا واجب اتفاق حاجی او چې څومره فکر با زما نیکه سره نو دوره زما والد سره زما فکر دوره نو نو ما چې کله هم تلم نو ما چېرې ماجي ته دا نه دي ویلي چې زه ور FM ما مور سره خپله صلاح وکړه او زه به لړم ځکه چې مور به مې وي چې تا ته خلک ناست دي یا څوک په تا اوري نو هغه به انتظار کوي نو د مور مرسته ما سره په دې معاملاتو کې ډېره زیاته پاتې شوې ده اوس هم ده ته چې اوس هم درته ښه شعر ولیکم نو کوم چې زما مور تعلیم نشته خو زه وایم چې که هغې ښځې تعلیم وې نو شاید چې زمونږ په معاشره کې یو بل یو ډېر غټ شخصیت پیدا شوی خو د بده مرغه حالات واقعات چې هر رنګ څه غریبي وه څه نیستي وه څه مسایل نو د مور مرسته ډېره ما سره وه نو زه په دې وجې تر دې راغلی یم که زه د اردای شعر ولیکم نو زه اکثر دا سوچ کوم چې یاره زما عام کاري شاید دوره نه پوهېږي چې زما په شعر زما مور پوهېږي جی نو دا یو ډېر د چې چا سره هم او بیا چې د مور مرسته چا سره وي اصل کې هغه رشته د احساس رشتې دي بل دې کې دا یو غټه خبره ده چې لکه اولاد خو ټول مور ته هر اولاد کوي جی جی خو دا یو ځای چې کوم دا بیا دا به کې سپیشل وي تاسو دې سره دې ته اندازه وکړئ چې زه مور د شپې 12 بجې یو بجه هم پرېښودی یم او کور ته راته اجازت راکړې صرف د دې فن د ژوندي ساتلو لپاره دغسې په ډاډ چې ستاسو مور تاسو سره ولاړې دواګانې هم در سره وي انشاءالله ستاسو لارې څوک نشي بندولی تاسو اوس هغه پروګرام زما خیال کلوز کړی د څه وجوهاتو نه نو اوس مینوالو سره څنګه ستاسو رابطه څنګه مینوالو سره زما رابطه د فیسبوک لایف په وجه باندې ده او په دې کې زه د فیسبوک چې چا هم جوړ کړی دی د هغه ډېر زیات شکرګزار یم چې یو داسې څیز جوړ کړ چې ښه لیکوالان یې بهر راوباسل ښه شاعران یې بهر راوباسل او بیا د خپل ټي وي او د نور داسې سوشل میډیا ښکلي ښکلي چینل چې جوړ شوي دي د هغوی په توسط باندې ډېر پټ پټ لالونه خلکو ته ښکاره شو نو زه د فیسبوک په لیکه باندې د خپل آی ډي نه د خپل پروفایل نه چې کله مې زړه وغواړي کله ملګري ډیمانډ
خو لکه د اندازې بیان خبرې د مینې د اظهار ډېرې طریقې دي او د نفرت د نو خبره دې کې دا ده چې هغه تحریک چې کوم وچلېد نو هغې ما له دومره توان راکړه چې ما هغه کتابي شکل ته هغه څیز راوسته او د خلکو د زړونو نه مې هغه خبره وباسله چې پښتون اردو ژبه کې لیکي نو په پښتو کې نشي لیکلی بلکې هغه په پښتو کې د اردو نه ښکلې لیکل کولی شي. پښتو کې چې موږ لږ ذکر وکړو ظاهره دا زموږ ژبه ده مورنۍ ژبه مو دا ډېر پرې موږ مین هم یو سر پښتو ژبه کې چې موږ شروع کوو نو شاعري مشاعرې والے سره به خبره کوو ځکه چې موږ دې وخت کې نثر باندې خبره نه کوو. پښتو کې موږ سره ډېر لوی لقمان بابا غني بابا خوشحال بابا او داسې ورپسې راځئ نو یعنی په هر دور کې بلکې که زه دا ووایم چې نن سبا ماشاءالله په هر کلي کې ډېر ښکلي شاعران دي. ظاهره تاسو پښتو ادب هم پړاو کړی وي تاسو په پښتو کې د چا نه زیات متاثر یئ؟ لکه د متاثره خبره چې وکړم نو د پښتو والي سره به لومړی دا خبره وکړم چې حمزه بابا خوشحال بابا رحمان بابا او غني خان بابا چې څوک هم په پښتو مین دي نو دا څلور په سر دي مطلب دا دی دا څلور باباګان به مني دا به مني که دا نه مني دا په پښتو نه پوهېږي پښتو باندې مین هم نه دی مین دې نه پس چې بیا د انسپایر کېدو ځکه چې د دې نه انسپایر کېدل ډېر ګران دي دا یو ځکه چې د غني بابا خبره چې زما په شاعرۍ باندې به یو ویشتمې سالۍ نه پس خلک پوهېږي جی بالکل خبره صحیح ده. جی جی اوس دې کې خبره دا ده چې لکه زه چا نه انسپایر یم زما څوک خوښ دی نو زه خپل ځاني چې د عباسین یوسفزۍ خبره کومه جی نو زړه خوشحالېږم چې هغه یو ډېر بهترین لیکوال هم دی ورسره یو ډېر بهترین شخصیت په لیک کې چې کوم خواږه دي نو هغه خواږه د ډېرو کم خو لیکوالانو جی جی ملاوېږي. بالکل هغه یو شعر به ووایم چې جی د وړې شګې سینه کې راته ښکارې د وړې شګې سینه کې راته ښکارې د شبنم کتره کتره کې راته ښکارې د لاسونو په لکیرو کې دې وینم په شلېدلې ګریوانه کې راته ښکارې خدایه ذات یوه لویه محمده ښکارې نه خو په هر څه کې راته ښکارې ډېر ښکلی جي اباسین صاحب خو چې دی نو اباسین صاحب باره کې خو به زه دا ووایم چې په موجوده وخت کې دوه خبرې دي نه صرف هغه دا دی چې هغه ډېر ښکلی شعر لیکي او ډېر اسان ژبه کې لیکي بلکې هغه چې بغیر د شعر نه هم خبرې کوي نو هغه خبرې هغه داسې دي چې هغه خبرې هم په بندر شعر نه خوږې لیکلي او ډېره ښکلې پرسنالټي ده. سر تاسو پښتو کې چې کوم ستاسو کتاب دی زموږ وړاندې ستړي ارمانونه دا خو زه پراپر خو زه سټډي کوم خو لږ ساعت مخکې پکې راسې ما یو څو دغه وکتل تاسو سره د دې نه څه انتخاب روان کتاب نه تاسو مطلب دا چې کوم چاپ کړي دي نو هغه د مینوال په خپله وګوري چې ځوان چې لکه د خلکو ذهن کې یو دا تصور پیدا نه شي چې هغه د چا خبره چې یو کتاب کوئی سرمایه ده ښه نه بلکې پښتون لیکوال سره ډېر څه موجود جی جی غزلې خو دوه درې دي خو زه به دوه شعر ټول نه ووایم جی د هغه ماحول خوشګوار کول لپاره چې اوس مې د زړه هغه مجال نشته اوس مې د زړه هغه مجال نشته چې ستا د کور کوڅې دیوال نشته اوه چې ستا د کور کوڅې دیوال نشته په ما که ژوند ډېرې کانې وکړلې په ما که ژوند ډېرې کانې وکړلې بیا هم په زړه کې ملال نشته جی بیا به ووایي چې دا شعر به بیا ووایي ډېر زبردست په ما که ژوند ډېرې کانې وکړلې بیا هم په زړه کې مې ملال نشته او ډېر زما د خوښې شعر چې ستا د بڼو غشو نه څنګه بچ شم ستا د بڼو غشو نه څنګه بچ شم ما سره توره نشته ډال نشته ډېر جي دا به دوباره وایي چې دا مینوال ستا د بڼو غشو نه څنګه بچ شم ما سره توره نشته ډال نشته او په یوویشتمه صدای شړک پریوزه په یوویشتمه صدای شړک پریوزه چرته ګودر چرته کولال نشته جي دا به هم بیا وایي جي دا به حد خوځولی جي په یوویشتمه صدای شړک پریوزه چرته ګودر چرته کولال نشته او آخري شعر چې خدای گو فروخه دغه یو کمې دی خدای گو فروخه
خدای ګو فاروق دغه یو کمې دی د یار په لنډه زنه خال نشته جی دام چونکه تاسو کوم تشبیهات ورکړه یوشتمې صدای کې خلکو خالونه پرې خدله او بل طرف ته لاړ مینوالو تاسو د دې صرف د دې یو کلام چې تاسو ته زمونږه درون ملما وړاندې کړه د دې نه تاسو اندازه لګولی شئ زمونږه د پښتني ټیلنټ چې که د هغه اردو لیکل دي که د هغه پښتو لیکل دي هغه ډېر زیات زورور ډېر زیات تکړه دي صرف د توجه ضرورت دی چې زمونږه کم مینوال هغوی ادب سره مینه ساتي نو په ادب مین خلک د ژبې پابند نه وي هغوی چې په کومه ژبه کې شیکسپیر نن په پاکستان کې ادبي خلکو کې مشهور دی نو هغه په انګریزۍ کې لیکل کړي دي که علامه اقبال مشهور دی هغه فارسی کې لیکل کړي دي اردو کې کړي دي که رحمان بابا مشهور دی هغه پښتو کې لیکل کړي دي خو چونکې د هغوی سوچ د هغوی فکر چې دی هغه دومره لوی وي دومره عظیم وي چې خلک هغه ترجمه کوي او بیا یې اوري مینوالو زمونږه ستاسو بقا په دې خبره کې ده زمونږه ستاسو خلاصې په دې خبره کې ده چې مونږ خپلو لیکوالو له عزت ورکو خپلو لیکوالو له داد ورکو د هغوی په شا باندې ودرېږو زه یو جهل مننه کوم زمونږه د ګران رور فاروق نواز فاروق صاحب چې هغوی زمونږه سټوډیو ته راغلی انشاءالله بیا به یو ځل مونږ تاسو بیا راغواړو انشاءالله مینوالو سره به ملاوو انشاءالله د بل پروګرامه پورې ستاسو قربا شانی یوسفزی ستاسو نه اجازت غواړي د الله په امان